أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 111 بندنن بیا مجا خبره کو مطالعه کو. دا آیات باندې پرون مجا یو حدر سے خبره کړی وا. لب لباب د پچھلے درس داو چې الله تعالی په دا آیات کې ابتدا کې فرمایي چې مومن ځکه مومن دا چې هغه ما سره یو سودا کړي، یو اګریمنټ کړی، او هغه اګریمنټ دا چې د مومن جان او د هغه مال، جان کې د هغه وجود هم رسی، جان کې د هغه نفس هم رسی، جان کې د هغه خواهشات، ډیمانډ، تقاضې دا ټولې رسی جان کې، او مال کې د کم ګټلې مال چې دا کم دولت چې دا انسان ګټي، نو د هغې تذکره ده چې دا مال هم د ده نه ده، اگر چې ګټي دا مگر د هغې ذرایع ظاهره خبره ده چې الله پیدا کوي، نو دا د ده نه ده، دا د ما باندې خرڅ کړی. نو موږ دا خبره کړې وه چې د خرڅونې څه مقصد شو، هسې هم انسان جان د ده نه ده، د دې تخلیق الله کړی ده، نو دا جان خو د الله ده. الله چې څه ټیم وغواړي دغه انسان مرضي وي که نه وي دغه جان واپس لاړ شي. د انسان مرضي وي که نه وي د جان ته چې کوم تکلیف رسي، دا تکلیف نشي وسرولی، هغه پرې رسي. لہذا جان خو د ده اسم نه ده. مال هم دغسې حساب ده. مال دا ډېر خواهشات کوي چې دومره وګټم، مګر هغومره نه وي. د ده ډېر خواهش وي چې دا زه بچت کوم، مګر اچانک د نه لارې جوړې شي او نه خرڅ شي. لہذا مال هم د ده نه ده، خو وقتی طور باندې د جان هم د ده قبضې کې ده، وقتی طور باندې مال هم د ده قبضې کې ده. او دا ځکه ده چې الله درته ویل کړی چې ته قبضې. لہذا د دواړو شیونو باندې کم تصرف چې ده، کم اختیارات چې دي، اصل معامله د هغې ده چې الله چې هغه اختیار د ما ده. جان خو به هسې ته استعمالوي، دا غرور چې ګټ کېږي واپس روان ده. او دغسې مال تا مرضي وي که نه وي، کله زیاتېږي کله کمیږي. لہذا به څه شی ده چې الله یې چې ما واخیستو، الله خو د جان و مال یې، مګر اصل د دې خبره دا ده چې دغه جان او دغه مال باندې چې کم د تا اختیارات دي، د تا مرضي ده، هغه مرضي تا نه الله خستی ده چې هغه مرضي به ته د ما والا چلای، د الله والا به چلای. نو دا سودا د هغې شي ده چې د تا مرضي چې ده هغه د تا نه ده، د مومن او عام انسان چې د بل انسان چې مومن نه وي. لکه نبی محترم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي که نه چې د دنیا چې ده دا کافر د پره جنت ته، اور مسلمان د پره قید خانه ده. یعنی جنت مطلب یو باغ ده، او کافر چې باغ کې څوک څه مرضي وي کوي، لیکن مسلمان چې ده د دې پره یوه قید خانه ده. قید خانې مقصد دا ده چې د انسان خپله مرضي نه وي، هغه قید دی نه وي، هغه د بل پر مرضۍ باندې چلیږي. نو دا مثال یې ور کړی چې دا دنیا چې ده که نه، دا د مومن د پر داسې مثال ده چې دلته د ده مرضي نشي چلیدی. دلته چې دا کومه زندګي تیروي، دا به د الله د مرضۍ په مطابق دا زندګي تیروي. نو دا بهترین مثال نبی صلی الله علیه وسلم ور کړی ده چې دا دنیا چې ده دا مومن د پره قید خانه ده. البته آخرت مومن د پر جنت ده، او بیا کافر د پر هغه قید خانه ده. نو الله دې موږ هغې قید خانه موږ ته آزاده کړي. لہذا الله فرمایي چې دا مقصد. نو په دې باندې موږ
خبره کړې وه چې دا مرضي ده. اوس د مرضۍ مقصد څه و؟ مرضۍ یو مقصد خو دا و چې دغه انسان په ازمیښت کې ده چې کوم ګویا کې دا مال او د جان یو امانت ته تا سره او دا امانت به د مالک په مرضۍ استعمالوي. مالک د دې څوک ته الله ده. الله یې چې تا نه ماخذ دی، زه به د دې بدل کې جنت درکوم. اوس دا سودا شوي ده لکه یو دکاندار نه شی واخلي چې ته شی واخلې نه هغې پیسې باندې ته حق لري چې دکاندار ته ویر کړي، ځکه چې بس تا پیسې ویر کړه ختم شه. او نه تا سره چې کوم شی راغو دکاندار په هغې باندې حق لري چې یاره تا ته وایي چې دا وړو برې قیمه ده بهی تاوه خو پرونی تاوه نن سمینۍ تاوه 5 منټه مخکې تاوه ما تا ته پیسې درکړي بس پیسې باندې زه حق نه لرم وړو برۍ باندې ته حق نه لرې. نو دا یوه داسې سودا ده. بیا دا یو اګریمنټ ده لکه هر انسان چې کله یوې کمپنۍ سره یوه نو هغه باندې یو اګریمنټ کوي نو یې ساین وکړي هغه ته دا وایي زه به تا ته دې یوه کې تنخوا درکوم دومره ټایم نه ورسره دومره ټایم رسوي به ته یې ما نوکار وي. خو دلته خو 24 غنټې مومن یې لهذا 24 غنټې ته دی الله نوکار. نو دا هغه سودا تذکره ده په دلته کې چې دا مومن چې دا آزاد نه ده، دا ما خسته ده. اوس د دغه مومن د دغه بیع دغه سودې د بعد دا سره څو مراحل دي چې هغې باندې موږ خبره کړې وه پرون، خو هغې کې موږ مختصر اندازه چې دا وه چې دا شیونه د سره امانت دي. سودې د بعد دا امانت په طور استعمالوي که خیانت پکې کوي. دویمه ده چې دغه شای چې د الله ته ویر کو. اوس دې مطلب دا شو چې د خو نقد سودا شای نقد ویر کو مگر دته چې کوم اصولی کی جوابو قرض ده ادار ده. قرض مطلب ده چې قیامت پر ځای به میلوي. آیا دا په الله دومره باور کوي که نه کوي چې او ما ته دځه کې زه نقد در کوم غزه به ادار راکا، یعنی الله تعالی ادار خلی دغه ادار ته کوي که نه که الله اگرچه دنیا کې بدل ور کوي مگر بظاهر خو دا ده چې انسان د دې دنیا رنگینۍ خواهشات پرېږدي او د الله په مرضۍ چلیږي. الله چې زه به قیامت پر ځای درګنو قیامت خو لرې وي کله به ورسي مثال خبره حالانکه قیامت لرې نه ده خو بیا هم انسان ته یو شیطان دوکه ورکوي چې مړه دا نقد سودا ده او ته ادار باندې کوي. نو دغه مؤمن چې ده دا الله باندې باور کوي. دا دویمه خبره دی کې دا وه چې یقینا دنیا کې چې ته څو اعمال وکړې هغې په مطابق خو ته بظاهر مسلمان خو الله ته دا ډیمانډ نه شته لکه دې سودې د بعد ته چند اعمال کوه بس ټیک ده مگر الله تعالی مرضي خستی ده او د مرضۍ سر ته د تا اخلاص پکار ده. الله به د تا اخلاص ګوري چند اعمال نه ګوري چې اخلاص کې ته څومره. نو اخیری موږ په دې خبرې باندې دا درس پرون ولا درس نیمه یې مکمله کړې وه چې دې دنیا کې دوی طرز زندگی ده. یوه طرز زندگی ده کافرانه چې هغه کافرانه ده. کافرانه مطلب دا ده چې هغه آزاد ده دنیا کې څه شي کوي څه شي ځان ته خوښوي بس ټیک ده هغه چې دغه د خوان دا ماته پر فایدهمند ده. یو انسان فرد وي یا یو اجتماعي معاشره وي هغه معاشره یوه فیصله وکړي چې بهی دا شیونه موږ کوو بس ټیک ته وشه اوس هغوی آزاد دي. هغوی د دې خبرې پابند نه دي چې یاره الله څه حکم ده رسول څه حکم ده بس هغوی خپله مرضي چې کومې کې د هغوی مفاد وي کومې کې هغوی ته خوند وي کومې کې هغوی ته فایده وي دې وجې نه هغوی هغه طرز عمل اختیار کوي. دې ته کافرانه یایي. یو بل طرز عمل ده چې هغې ته اسلامي طرز زندگی یایي. هغه دا ده چې هغې کې د دغه انسان چې دا فرد ده یا معاشره ده دا معاشره چې ده دا آزاده نه ده. د بیع د بعد د سودې د بعد چونکې دا اسلامي معاشره ده چونکې دا د مسلمانو معاشره ده دا د مسلمانو معاشره آزاده نه ده. دا د زندګۍ په یوې شعبې کې آزاده نه ده. دا عباداتو کې آزاده نه ده. دا اخلاقو کې آزاده نه ده. دا معاملاتو کې آزاده نه ده. دا طرز زندگی آزاده نه ده. دا په معاشي زندگی کې آزاده نه ده. دی ګټنې دی خرڅ کون کې د آزاد نه دي. دی ورکونې دی خستنې کې آزاد نه دي. دا پابند ده. دا دیوی چا پابند ده د الله د احکاماتو پابند ده ځکه چې الله باندې تا خرڅ کړي د خپله مرضي اوس تا مرضي نه چلیږي. تا اخلاق تا معاملات تا معاشي تا سیاسي تا تمدني تا معاشرتي تمام زندگی شعبې چې دي دا به د الله د حکم په مطابق استعمالوي هغه سې به چلای ځکه چې دا ټولې د دنیا دستور طریقې دي دې نه تبار نشي وتلی. تا سره پیسې دي ته به خامخا ګټې لہذا ته چې پیسې وګټې تا سره به د بینک معاملات رسي. بینک معاملات معاشي زندگی هغه په کومې طریقې ده د معاشرې کې چې ته ګرځې راګرځې چا سره به د خفګان رسي چا سره به د لیندین رسي هغه د پاره د تا عدالتي فیصلو ته به څه څه تړو ته به څه پټوار ته به څه هغلته کې کومه طرز زندگی ده دا به ته اسلامي طرز زندگی جوړی.
دغسې دې معاشرې کې ته پوه نه کېږي وته به ویر کوې بل نه به خلې دا تا په کومې طریقې ده دغې معاشرې کې چې ته پتې کېږي چا سره به ته رشتې کوې چا نه به ته رشتې کوې لہٰذا د هغې طور طریقه څه ده دا تمام معاشرتي زندگی چې دي د دې اصول د دې ضوابط د دې قواعد دا تمام د اسلامي زندگی په مطابق پکار دي که چیرې تا الله سره سودا کړې وي او ته سودې باندې قایم وي دا هغه خبره ده چې دې کې کېږي اوس مخکې څه ده چې د دې د بعد دا تمامې سودې د بعد الله تا ګوري چې ته په خپلې سودې قایم یې او که نه یې ته خپله مرضي چلی بیا هم د مطلب دا شو چې ته سودې کې غدار یې که تا خپله مرضي وي ته خپله مرضي چلی خو کوم ځای کې وي د زندګۍ په کومې شعبو کې وي لہٰذا ته سودې کې غدار یې دوکهباز یې تا سودا صحیح نه ده کړې ته سودا دې وکړله شاید یې واخیستو خو بیا په هغو پیسو باندې دعوا لري چې کوم دوکاندار یې چې تا ورته خو ما شاید ورته چې نه ده خو سبینۍ نه ما جیب کې وي پرونی ما جیب کې دا خو ما ګټلي دي نه دا شی نشي کېدی دنیا کې نه الله سره کېدی شي الله چې مرضي دې خرڅه کا کلمات ویلا مؤمن یې الله او رسول باندې ایمان لري آخرت باندې ایمان لري بس اتا سودا شوی ده ما سره اوس مخکې څه الله تعالی چې بأن لهم الجنه دې بدل کې خو زه تا ته جنت در کوم تا ته خو ما مال در کړی ده که نه تا ته مو باغ در کړی ده الله دې موږ ته نصیب کړي لہٰذا یو طرف ته د جنت دوام لري بل طرف ته سودې کې ګډوډ کوي نو دا خو دواړه نشي کېدلی نو دې وجې نه الله تعالی چې که چېرې ته سودې کې مکمل وي د زندګۍ ته دې بهترین یو حدیث نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده فرمایي چې من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان او كما قال څوک چې دی الله دې پر محبت کوي من احب لله دغه محبت مطلب د دوستانه تعلقات لیندین لہذا دا څوک چې الله دې پر کوي ومن ابغض لله او څوک دی الله دې پر دشمنی کوي یعنی دی چا تعلق ته کوي یا چې الله دې ماته یې چې د سره دوستانه کو سره محبت کو کم ځکه ته محبت نه کوي یعنی دشمنی کوي یا محبت نه کوي نو دغه مطلب دا شو چې ته دا فیصله کوي چې دا الله باندې چې دلته به دوستانی دشمنی لري دلته به بغض لري دلته به سختی لري بغض مطلب هغه نه د چې کوم موږ کې وي بغض دی الله دې پر دی الله بغض عربی کې ابغضا دشمنی تی یعنی تا دشمنی چې دا غان دی الله دې پر وي تا دوستین دی الله دې پر وي واعطى لله او ته چې ور کوي دی الله دې پر ور کوي چې بھئی الله یې لچ ور کا ومنع لله او وسره او دی الله دې وجه نه وسره نو دا فقد استكمل الايمان ایمان الله مکمل شي دا غد ایمان سودا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دی حدیث کې رګړه کړی دا چې فرمایي چې بس دا اوس وی بیان دی بدل کې بتا ته جنت ملوي جی کثیر ته دی جنت اوس مخ کې فرمایي چې دی دوه صفات سدي یقاتلون فی سبیل الله د دې الله په لاره کې جنگ کوي فیقتلون ويقتلون دا خپل مړیږي د جنگ او دا بل مړی د جنگ بدر غونې 70 خلک مړ کړو سرداران او دا خپل مړیږي د جنگ احد غونې 70 صحابه کرام شهید خپل ځنونو قرباني ورکړي دا خپل ځن مړیږي د بل مړی خپل وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن بیا الله چې دا مستقله یو وعده ده چې دی الله طرف نه روی زمین کې انسانانو سره شوی ده یا خپل بندگانو سره شوی ده دا وعده ده خپل بندگان مطلب مسلمان او هر دور کې مسلمان دي هر پیغمبر باندې چې ایمان وروړه مسلمانو لہذا فرمایي چې دغه وعده الله ټول سره کړی ده په تورات ولا تورات منني ولا سره هم ده انجیل ولا نه ولا سره هم ده قران منني ولا سره هم ده دلته کې الله تعالی اهل کتاب په کې راوستلو او مسلمان په کې قران منني ولا ټول راوستو چې د څومره چې تاسو دواله رہی بس که تاسو یې به دا ما ټول په مخکې کتابونو کې دا خبره او زنده خبره ده ومن عفو بعهده بیا یې چې څوک ته بڑکر من الله دی الله نه بڑکر خپل وعده پر کوونه ولا څوک شته هیڅوک نشته ده لہذا مخکې فرمایي فاستبشروا پس تاسو خوشحالي بنو کوئ ببایعکم الذی بایعتم د هغه معاهدې د هغه سودې په مطابق چې کما الله سره تاسو کړی دا وذالک هو الفوز العظیم او دا ټولو نه غټه کامیابی د الله دې مستسمج را کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین